بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم موږ د مورب دې قسمونه لرلو څه چې د جمع مذکر سالم وپېژندو، نو دې په دې ځای باندې چې کوم دی نو بیا تاسو سټاپ کړئ او د سره اجرا شروع کړئ. یو ورځ دوه درې هفتې پورې د سره اجرا وکړئ. اجرا ورسره په کومې طریقې سره وکړئ چې لکه دا کوم سبق موږ ووي دې په دې باندې چې کوم دی نو دې ټولو کې د سره اجرا وکړئ چې دې په دې باندې پوه شي. لکه جاءني مسلمونه، نو دا خو ساده ترکیب شو لومړنی. بیا ورته وایي چې مسلمونه چې کوم دی نو مورب دی که مبني دی؟ نو مورب دی. د مورب کوم قسم دی؟ جمع مذکر سالم دی. خیراب وایه حال دربی میں حال دربی میں لفظ ماقبل مضمون کے ساتھ مسلمون، حال نصب میں یا لفظ ماقبل مکسور کے ساتھ مسلمین، حال جری میں یا لفظ ماقبل مکسور کے ساتھ مسلمین. موجودہ اعراب وایه حال دربی میں لفظ ماقبل مضمون کے ساتھ. معرفہ کو نکرہ را نو نکرہ را. مذکر دے کو مؤنث سے نو مذکر دے. واحد اسمیہ جمع کس دی؟ نو جمع را. دا جمع کم قسم دی. ورا جمع سالم دے کو مکسر دے. جمع سالم دی. جمع سالم په دوه قسمه دی. مذکر سالم دی کو مؤنث سالم دی. جمع مذکر سالم دی. پر څه ډول پیژنې جمع مذکر سالم دی؟ اخر کې وو نون راغلی دی. مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع دی. د څه د وجې نه مرفوع دی؟ دا فاعل د وجې نه مرفوع دی. اعراب بالحرف دی، اعراب بالحرکت دی. اعراب بالحرف دی. ولې اعراب بالحرف دی؟ وو راغلی دی. نو په دې طریقې سره کوم دی نو ماشوم سره سره هغه اجرا د په هر یو کې دغه شان دی. په مسلمینه کې یعنی بمسلمین کې چې کوم دی نو اعراب الحرف اعراب الحرکت اعراب الحرف ولي یا راغلی ده. دغه شان چې کوم دی نو صالحون کې صالحین کې ودغه شان د هاذا القرآن کې القرآن کې اعراب الحرف اعراب الحرکت دی. اعراب الحرکت ولي دغه کوم دی نو ضمه راغلی ده. نو ماشوم په دې طریقې سره کوم دی نو څه دی هغه چلولي. مسلمون نو مورب د کوم مبني دی؟ مورب دی. دا مورب کوم قسم دی؟ مفرد منصرف ذهنی دی. اعراب یې وایي اعراب نه پس کوم دی نو معرفه ده کو نکره مذکر ده کو مؤنث دی. واحد اسمیه جمع کې واحد تثنیه دی جوړ کا. مسلمان جمع دی جوړ کا. مسلمون جمع مؤنث سالم دی جوړ کا. مسلماتون. د دې طریقې سره ماشوم یې کوم دی نو څه هغه چلول دی. اعراب الحرف اعراب الحرکت اعراب الحرکت ولې ضمه راغلی ده. دغه شان دی په دې مبنیاتو کې ورسره اجرا کول دي. لکه نحن راغلی یا راغله. دا نحن راغلی مورب دی کو مبني دی. مبني ده مبني کوم قسم دی؟ ضمیر دی. ښه یا په ضمیر کې چې کوم دی نو ورپسې وایي کوم ضمیر مرفوع منفصل دی. معرفه ده کو نکره ده معرفه ده. مذکر دی کو مؤنث دی. مذکر او مؤنث دواړه د پار راځي. په دې کې ماشوم چې کوم دی هغه څه دی هغه چلول دي. مذکر دی کو مؤنث دی. مذکر او مؤنث دواړه د پار راځي. واحد تثنیه جمع کې څه دی؟ جمع ده. ښه دغه دپاره ورسره دی. واحد دپاره وجې څه راځي؟ نو انا. واحد دپاره وجې کوم دی نو انا راځي. مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع محلا دی. نو دې طریقې سره کوم دی نو ماشوم څه دی هغه په ټولو کې چلول دي چې د ده کوم سبق موږ ووایي چې دا د ده څه شي دا مضبوط شي.